अस्सलाम वालेकुम मलगरो द इमरान खान په توشاخانه کیس کې په اسلام آباد های کورټ کې سنوي وشوه دلایل پیش کړل شو د عمران خان وکیل ډیر زبردست دلایل په عدالت کې پیش کړل په سپریم کورټ کې فیصله لا پاتې ده خو فلحال په های کورټ کې فیصله وشوه د عمران خان د وکیل شیر افضل مروت خبرې به در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم خو هغه نه مخکې در سره زه اپډیټ د دغه کیس حواله سره در کوم په اسلام آباد های کورټ کې د جسټس عامر فاروق په سربراهۍ کې کیس سناو کړل شو الیکشن کمیشن هم خپل دلایل کې د عمران خان وکیل لطیف کوسا صاحب هم خپل دلایل ډیر ډیټیل سره کېخل خو های کورټ لا فیصله سناو کړی نه ده های کورټ فیصله محفوظ کړی ده اوس عمران خان ټول وکیلان لاړو سپریم کورټ لا اوس په سپریم کورټ کې هم فیصله وي خو سپریم کورټ به د های کورټ د فیصلې انتظار کوي په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو خو راځي د شیر افضل مروت صاحب دا خبرې ووري چې د سوي عمران خان دوباره مطلب کنن کیس کې توشاخانه کیس کې عمران خان رها کړل شو نو دوباره هم د گرفتاری چانس شته دوباره هم د گرفتاری خطر شته راځي د شیر افضل مروت صاحب دا خبرې اورو یغې نه پس په ډیټیل چې کوم دي تاسو وړاندې کېدم راځي د شیر افضل مروت خبرې اورو جی खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह होगी। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद मैं कोई हतमी बात कर सकूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मुझे इल्म हुआ है कि इन्होंने अटक में खान को रखने का फैसला किए हैं जेल से रिहा होने के बाद, और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी भेजी है। शायद उनका प्रोग्राम ये है कि किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करके रात को वो अटक के सिटी थाने में रखेंगे। सर जो सीएम आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसका क्या होगा सर? कि खान साहब को गिरफ्तारी करने से रोक दिया जाए? यही हमारी अगर वो गिरफ्तार कर भी लेते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने तक तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हावी होगा। अच्छा मरवत साहब ये कहिएगा कि अगर यहाँ से लेट फैसला आता है हाई कोर्ट से तो क्या 12 बजे अदालतें खुल सकती है सुप्रीम कोर्ट की? नहीं 12 बजे तो आप अभी तो मेरे ख्याल में 2 भी बजे हैं, अब तो 12 आप कहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाए थोड़ा सा लेट हो जाए तो अदालतों का टाइम 5 बजे तक तो है ना, और इससे ज़्यादा अब तो नज़ीरें पड़ गई है कि अदालत एक वक्त के बाद भी बैठी रहेगी। خاملګرو تاسو د عمران خان د وکیل شیر افضل مروت صاحب خبرې اورئ چون کې لطیف کوسا نه هم د میډیا والا کوشش وکړي چې انټرویو ورسره وکړي خو لطیف کوسا په معنا وخت له سپریم کورټ لزان رسومه چون کې سپریم کورټ به اوس هم مطلب ویټ کوي د های کورټ د فیصله های کورټ فیصله چې راشي کغه هر څنګه فیصله راغی مطلب کده عمران خان په فیور کړه خو او کده عمران خان خلاف راغی خو سپریم کورټ به بیا فیصله سناوي جی د عمران خان ټول وکیلان اوس سپریم کورټ طرف ته روان دي او تاسو د شیر افضل مروت صاحب د خبرې هم اوریدي چې هغه پکې وی چې کې دیشي چانس شته چې عمران خان نن د توشاخانه کیس کې رها شي خدا هم ورسره چانس شته چې عمران خان دوباره گرفتار کړل شي په بل کیس کې ځکه اٹک ته ډیره باری نفری پولیس تل ده التا اٹک کې ده اور کې دیش عمران خان رها هم شي خدانه شپه چې کمره ده به دوباره په اٹک کې عمران خان تیری کې دیش بل کیس کې گرفتار شي د بل کیس هم خطر شته نه تاسو د شیر افضل مروت صاحب د خبرې په خپل وریدي جی دین علاوه راتلونکي اپډیټ چې کوم دی به سره د شریکوم راتلونکي اپډیټ د سپریم کورټ حواله سره دی چې سپریم کورټ د دې کیس حواله سره څه فیصله سناوي اوب در سره هم کمپلیټ شریکوم نو ویډیو سکپ کوي مو پیج فالو کوي د راتلونکو اپډیټس د پاره د عمران خان حواله سره چې آیا عمران خان رها کیږي خپل رهایشګاه لزی کنه د غشپه بلم په اٹک کې وتیری یا په بل کیس په جوړیږي دوباره په اٹک جیل لدن کیږي دا راتلونکي اپډیټس کې تاسو لا پته لګي نو سټې ټیون اور پیج فالو کوي چې پورا اپډیټ تاسو له ملاویږي ډیر زیات مننه والسلام